بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم. محترم دین محکم تاسو د اسماء الحسنى مبارک بیانات اوریدلی دي. نن هم د عین یو درې نمونه د الله تعالی بیانوم. ای کې اول هغه دا دی چې البدیع جل جلاله د دې معنی بې مثاله څیزونه ایجادونکي او پیدا کوونکي او جوړونکي. د دې وظیفه دوه درې وظیفې دي دې کې. یو دا چې څوک په څه غم یا مصیبت یا په څه مشکل کې راګیر وي هغه د زر پیرې یا بدیع السماوات والارض ذکر وکړي انشاءالله غمونه تکلیفونه مشکلات به ختم شي. دویم کوم سړی چې په اودس کې دغه اسم او دغه نوم د الله تعالی ذکر کولو کې وده شي نو انشاءالله تعالی کوم کار چې اراده وي هغه به ورته په خوب کې ښکاره شي. درېیمه وظیفه کوم سړی چې د ماخوستن د مونځ نه پس یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ذکری 1200 پیری تر 23 ورځو پورې دغه عمل وکړو چې کوم کار لپاره وایي انشاءالله تعالی دغه ټول عمل پوره کېدو نه مخکې کار به الله تعالی وکړي. 1200 پیری 23 ورځو پورې چې دا وظیفه وکړي نو لا وظیفه به دې نه پوره کړې دا 23 ورځې ولا پوره شوي نه وي چې الله تعالی باید دا کار پوره کړی او کار به شي. نو لهذا یا بدیع دا وظیفه ده یا البدیع جل جلاله دا وظیفه کول پکار. نو درې قسمه وظیفې دې کې بیان شو. بل نوم الباقی دی او یا دویمه طریقه یا باقی جل جلاله د دې معنی ده همیشه پاتې کېدونکي ذات چا د الله تعالی ذات دی. وظیفه به کې دا ده چې کوم سړی دغه نوم زر پیري د جمعې په شپه ووایي نو الله تعالی به هر قسمه ضرر او د نقصان نه محفوظ وساتي. انشاءالله تعالی هغه به ټول عملونه الله مقبول او قبول به وګرځي چې د کوم عمل وظیفه او یا مونځ کوي عبادت کوي هغه ټول اعمال به الله تعالی قبول وګرځي چې دا وظیفه هغه څوک کوي. نو لهذا یا باقی جل جلاله دا وظیفه کول او د یې نه پس دعا وغوښتل الله به هغه دعا ولهم قبول وګرځي. بیا ورپسې الوارث دی جل جلاله د دې معنی د ټول نفس هم موجود یعنی هیڅوک پرې موجود او د الله ذات په موجود دی. وظیفه دې کې دا ده چې کوم سړی د لمر د راختلو په وخت کې 100 پیري یعنی 100 پیري یا وارث جل جلاله وایي انشاءالله تعالی هغه به د هر قسمه غم او د سختۍ نه محفوظ الله تعالی وساتي. او کوم سړی چې د ماښام او د ماخوستن ترمنځ 1000 پیري وایي 1000 پیري ماخوستن او د ماښام ترمنځ دا وظیفه 1000 پیري وایي هغه به الله تعالی د هر قسمه حیرانۍ او د پریشانۍ نه بچ وساتي انشاءالله تعالی. نو لهذا دا وظایف د دې کوشش پکار دی چې دا وکړی شي هر قسمه روزانه باندې چې څه پریشانۍ نه الله تعالی به دې په ذریعه باندې تعالی ختم وګرځي.
خلق په تعویذونو په نورو قسم قسم سحر جادو باندې خپلې مسلې ختموي. موږ به د الله په نومونو په ذکر کولو سره د خپله هغه مصیبتونه سختۍ او چې څه بیماری دی دې په ذریعه به یې ختمو. نو لهذا دا وظایف کول پکار دی. الله مال او تاسو له بدې باندې د عمل توفیق راکړي برحمتک یا رحمن